بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. حروف العطف 10: الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن. مصنف په دې فصل کې حروف عطف بیانوي. حروف عطف ټول څومره دي؟ لس دي. مصنف ټول د په خپل بیان کړی دي چې واو فا ثم حتى او اما ام لا بل ولكن. دغه لسو کې د هر یو تفصیل د توز بیانوي چې فالاربعه الاول للجمع. پهلا سلور د جمع د پوره دي، خو په دې کې بیا لږ تفصیل ده. ٹھیک ده کنه؟ فالاربعه الاول نت مصنف دا بیانوي چې حروف عطفه ای کې اولنی سلور یعنی واو فا ثم وحتى دا سلور وړه د جمع د پرسي مطلقاً. دا سلور وړه د جمع د پرسي. ٹھیک ده؟ پہلا سلور واو فا ثم وحتى د جمع د پرسي. د سلور وړو کې لګ فرق ده. نو ستې چې فالواو للجمع مطلقاً، واو د مطلق جمع د پرسي. واو څه د پرسي؟ مطلق جمع د پرسي. په دې کې ترتیب او د معیت لحاظ نه وي. ٹھیک ده؟ لکه جاءني زید و امر، زید و امر راغلو. اوس دې کې د ترتیب هم نشته چې اول زید راغلی بیا امر راغلی. کېدای شي ممکن ده امر پیدا راغلی وي زید وروسته راغلی وي، او په کلام کې څه مخکې کړه؟ زید مخکې کړل. او دا ممکن ده چې زید مخکې ده او مخکې راغلی وي، نو ترتیب لحاظ پکې نه ساتلی شوی، او د معیت لحاظ هم پکې نشته چې دواړه په یو ځای راغلي دي او که بېل بېل راغلي. پوه شوې؟ نو معیت اعتبار هم پکې نشته. پوه شوې؟ فالواو للجمع مطلقا. فصل. حروف العطف 10: الواو الفاء ثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن. فالأربعة الأول پہلا سلور للجمع د جمع د پوره دي. فالواو للجمع مطلقا، واو د مطلق جمع د پوره ده. نحو جاءني زید وامر. سواء كان زید مقدما، برابر خبر چې زید مقدم وي فی المجيء پرتلو، او امر یا امر وي. والفاء للترتیب. دویم حرف حروف عاطفه کې فا ده. فا ترتیب بلا مهلتین د پرسي. مهلت مطلب چې بغیر دی طرفین، بلا طرفین. ٹھیک ده؟ فا ترتیب د پرسي خو بلا مهلتین، مطلب چې ترخی پکې نه وي. ترخی لټواله منځ کې وخت نه ده تیره. ٹھیک ده؟ بغیر د طرفین، بغیر د مهلت نه. لکه قام زیدون فامرنا، قام زیدون فامرون. نوس واو په دې خبره دلالت کوله جمع د پوره وکنه چې د حرف عطف نه ما قبل او د حرف عطف نه ما بعد دا دوړ په حکم کې شریک دي. ٹھیک ده؟ حرف عطف ما بعد د ما قبل په حکم کې شریک ده. ٹھیک ده؟ واو په دې خبر دلالت کوله. پوه شئ؟ پوه شئ؟ خو مطلق جمع د پوره و. فا درس ترتیب پر بلا مهلت. ٹھیک ده؟ نو فا په دې خبرې هم دلالت کوي چې د مو ما بعد د ما قبل په حکم کې شریک ده. ٹھیک ده؟ لکه حکم د قیام ده، دې کې لکه څرنګه زید شریک ده، نو د سره په دې حکم کې امر هم شریک ده. پوه شئ په خبره باندې؟ خو صرف دومره فرق ده چې زید مقدم ده او امر چې ده مؤخر ده. پوه شئ؟ مهلت شته منځ کې. پوه شئ؟ ترتیب شته ده خو مهلت نشته. ترتیب شته منځ کې خو مهلت نشته. مطلب څه چې اول زید ودرېدل او بیا امر ودرېدل. پوه شئ؟ که پوه نه شئ؟ والفاء للترتيب پای ترتیب ته بلا مهلت نه. قام زید فامر اذا كان زید متقدما وامر متاخرا بلا مهلت. وثم للترتيب بمهلة.
وبل ثم ده دریم نمبر حرف دی حروف عطفهونه ثم ده دا ترتیب بمهلتین دی پرسی ترتیب مهلتین مطلب دا چې په دلت کې په دې خبره باندې چې د ما ما بعد د ما قبل څخه په حکم کې شریک ده ٹھیک ده او په دوړو کې ترتیب هم ده یعنی ما قبل دا مقدم ده او د ما بعد د مؤخر ده او د دوړو مینس کې مهلت هم ده وقفه هم شته ٹھیک ده کنه لکه دخل زید ثم امر اول زید داخل شو بیا وقفه وشوله بیا امر داخل شوله مهلت پکې روغله ترقی پکې روغله پوښه ثم للترتيب ثم الترتيب د پر د مهلتين نو دخل زيد ثم امر اذا كان زيد متقدما وبينهما مهله وحتى كثم صدرم حرف حتى دا هو رفعت پاونه حتى د ثم پشان د ترتیب بمهلتين د پرسین یعنی په دې خبره دلالت کوي چې د ما بعد د ما قبل څخه په حکم کې شریک ده او دوړو مینس کې مهلت هم ده او دوړو مینس کې ترتیب هم ده دوړو مینس کې ترتیب هم ده یعنی ما قبل مقدم ده اما په ما بعد باندې او دوړو مینس کې مهلت هم ده یعنی وقفه هم پکې شته ده ٹھیک ده کنه خو د ثم او د حتی په مینس کې فرق ده الا نتغ فرق بینوي الا ان مهلتها اقل من مهلتي ثم د حتی د معطوفات په منځ کې معطوف علیه په منځ کې کوم فرق چې دا مهلت چې دا د حتی او د ثم په منځ کې فرق د تبینوي د الا ان مهلت عارته مصنف د حتی او د ثم په منځ کې فرق بینوي چې په ثم کې مهلت ده او په حتی کې مهلت ده خو د حتی مهلت د ثم د مهلت په نسبت کم ده ٹھیک ده ثم معطوف علیه په منځ کې مهلت زیات ده او د حتی د معطوف علیه په منځ کې مهلت کم ده ويشترط ان يكون معطوفا دې مصنف دا بینوي چې د حتی عاطفه د پر شرط ده ويشترط ان يكون معطوفها داخلا في المعطوف عليه حتی بعاطفه علوي حتی عاطفه د پر شرط د تبینوي چې حتی عاطفه علوي چې کله معطوفون علی چې کله معطوف داخلي په معطوف علی کې چې کله معطوف داخلي په معطوف علی کې او د معطوف د په معطوف علی کې داخل وي د قوت په اعتبار سره قوت نه دي نه په قوت کې زیات وي یا د فائدہ دی ضعف ورکوي معطوف چې معطوفنه کې داخل شي نو یا به فائدہ دی قوت ورکوي یا فائدہ دی ضعف ورکوي که فائدہ دی قوت ورکوي نو مثال به شي لکه مات الناس حتى الانبیاء خلق مړ شو تر دې چې نبیان مړ شو ٹھیک ده کنه نو نبیان وګورئ انبیاء په انسانانو کې داخل دي ٹھیک ده انبیاء په انسانانو کې داخل دي او قوت اعتبار سره دي ځکه چې انبیاء مړ شول کنه نور خلک په طریقه ولا مړ کیدو نبیان هډي روچتو ٹھیک شول او کله به ضعف فائدہ ورکوي لکه قدم الحاج حتى المشات حاجون رولو تر دې چې پیودلم رولو نو د پیاده راتلون کې په حاجونو کې ضعیف دي کنه ضعف فائدہ یې ورکړه پوښه په خبره باندې قبول شي به اسون د سبق هیڅ مګنشته وحتى ثم حتى ثم پښند په ترتیب والمهله په ترتیب او په مهلت کې الا ان مهلتها مگر مهلت دي اقل من مهلت ثم كم دي ثم دي مهلتنا ويشترط مشترط ان يكون معطوفها معطوف دي داخل في المعطوفين داخل في المعطوفين وهي تفيد قوه في المعطوف ودا فائدہ ورکوي د قوت په معطوف کې نه همت الناس حتى الانبياء او ضعفا یا د ضعف نو قدم الحاج حتى المشات په معطوف کې پیدا ورکوي ښه ٹھیک ده کنه پوښي مطلب چې معطوف زیات قوي ده د معطوف نه لینا معطوف زیات قوي ده لکه تاسو مو چې انبیا زیات قوي دي په انسانانو کې معطوف نه زیات قوي شو لکنه او حاجانو کې مشات د ضعیف دي نو معطوف ضعیف شو دي معطوف نه ٹھیک ده کنه پوښي
و او و اما و ام ثلاثتها لثبوت الحكم لأحد الأمرين حروف عطفه کی پنځم نمبر او شپږم نمبر اما اوم نمبر ام دا درې وړه د دې خبرې دی ثابتولو دی پرسي چې حکم په دوو امرینو کې عمر دی پورا په مبهم طریقې باندې ثابت ده نه کې معین طریقې باندې نه کې معین طریقې باندې پوشي یعنی غیر معین مبهم ثابت ده لکه مررت برجل او امرأتين مررت برجل او امرأتين اوس دې مثال کې وګوره تلل خوشي وي دي ٹھیک ده خو دوه کسانو کې یو کس متعین کا چې په چا باندې تیر شوی په سړیو کا په ښځې باندې ٹھیک ده پوه شئ اما و اما ان تكون حرف العطف اذا تقدمتها اما اخرى ناخذ اول مثال شو اوس په دغه درې وړو کې اما یې وضاحت درته کوي و اما دام د حرف عطف د پرسي خو دې د پر شرط دادا چې د اما به عطفه الوي چې کله دې نه مخکي و بل اما وي بیا به سوي عطفي چې د اول نه پته ولګي چې لکه په دې کې څه ده عطف ده پوښي چې د اول نه پته ولګي چې په دې کې د دوه حکمونو مینس کې څه ده عطف ده پوښي لکه العدد اما زوج و اما فرد ودې کو ګوره العدد اما زوج و اما فرد مثال څه ده مثال ده العدد اما زوج و اما فرد نو اما مرغلې ده کنه ودینه مخکی بل اما مرغلې ده دینه مخکی بل اما مرغلې او کله کله اما په او باندې مقدم کېدل شي لکه زید اما کاتب او امی پوښي کله کله په او باندې اما مقدم کېدل شي لکه زید اما کاتب او امی وګورئ وته و او و اما و ام ثلاثه على ثبوت الحكم لاحد الامرين مبهما لا بعينه نحو مررت برجل او امراه واما انما تكون حرف العطف وانما كلا كلا حرف العطف واما انما تكون بدا حرف العطف اذا تقدمتها كلمه مخكي شدينا اما اخرى يبل اما ولد اما زوج اما فرد ويجوز ان يتقدم وجائز دي مقدم شيء اما على او بندي نحو زيد اما كانت نحو زيد لك زيد اما كاتب او امين يا كاتب ده يا امي ده وما على قسمين وهم په دوه قسمه ده په دغه درو کې دریم حرف ام ده اوم نمبر حرف په حروف عطفه کې ام ده او ام په دوه قسمه ده یو متصله او بل منقطعه ام متصله غدا چې غي په ذریعہ په دوه شونو کې دی وشي د تعین سوال وشي د څه ویل شي ام متصله ویل شي وهي ما يسأل بها عن تعين احد الامرين ٹھیک ده والسائل بها يعلم ثبوت احدهما مبهما ام متصله هغه امدا چې د دې په ذریعہ په دوه امور کې یا په دوه شونو کې دی وشي د تعین بره کې سوال وشي ٹھیک ده او دغه ام په ذریعہ سوال کوون کتاب دی وشي د ثبوت حکم معلوم نه خوغه مبهمه حکم وي ته معلوم دي خو مبهمه ٹھیک ده مطلب دا به ته پته وي چې ودا خو ثابت ده خدا به ته نه معلوم چې چاته ثابت ده چاته څه ثابت ده پوشي لکه ازربت زیدن ام اکرمته چې یا تو زید والے دا یا دیغه اکرام کړی دا یو کور دې کړی دا خو متعین ته چې تو کوم کور کړی دا والے دا وکا اکرام دې کړی دا پوشي په خلاف دی او د اما په دې کې سائل ته معلومه نوې خبره په خلاف دی او د اما ځکه چې او اما څخه کوم کا سوال کوي نو سوال کوونکی ته دا معلوم نه وي چې کور شوی د په دې دوه کې یو کا نه ده شوی
ٹھیک ده کنه بس مطلق تپوس کوي اسه کوي هغه سب دې خبره تپوس کوي چې لکه په دې کې شی چاته ثابت ده پوښي نو دغه وجه ده زه ورستو روانم دي چې کچره عام متصله سوال وشي نو جواب په تعین سره ورکوي نه کې په نام په لا سره او په نور سره په نام په لا سره جواب ورکول شي ٹھیک ده ورستو روانم دي زوی و امالا قسمین هم په دوه قسمه متصل دوه هما يسالو بها چې سوال کولی شي د پس ان تعین احد الامرين د دو امور کې دی و د تعین وسائل بها يعلم وسائل تو پتوي ثبوت احدهما مبهم دی یو ثابت ثبوت مبهم طریقه په خلاف او په خلاف دی او اما فإن سائل بهما لا يعلم ثبوت احدهما اصلا وتستعمل بثلاثه شرائط دې پر پوښښ نو په او په اما کې په دې کې د تعین سوال خو کېږي خو معلوم ته دا نه وي چې د دوړ وینده د دوړ کې یو ته حکم ثابت ده وکا نه ده ثابت ټیک شو دې ځای ته شریعت بینوي درې ٹھیک ده په دې عبارت کې د ام متصله د پر درې شرایط ته مصنف بینوي ام متصله د استعمال د پر درې شرایط دي اول شرط دا چې دا به حمزه استفهام سره استعمال وي دې مخکې به حمزه استفهام وي ٹھیک ده کپونه شوي لکه ازید عندك ام امر نو ګره ازید عندك حمزه استفهام شته کنه ام امر پوښي یا اوس د استفهام عام ده که مذکور وي او که مقدر وي لکه دا مذکور مثال ده کتاب کې کوم ده او که مقدر وي مثال بس وي لکه صدري بها افزا ام البيدا ٹھیک ہے کنا کیا میرا سینہ اس کے مقابل میں چوڑا ہے یا جنگل صدری بها افزا ام البيدا دې کې دا اسدري اصل کې سو اسدري پوښي نو حمزه استفهام څه ده مقدر ده دې کې لفظونه کې مذکوره نه ده پوښي په شرط پوښوي دویم شرط څه ده یلیها لفظ مثل ما یلی الحمزه دویم شرط دا ده چې د ام متصله نه بعد به هغه کلمه وکیوي چې کومه کلمه د حمزه نه بعد وکیوي کچره حمزه نه بعد اسم وي نو د متصله نه بعد هم څه وي اسم وي که حمزه نه بعد فعل وي نو متصله نه بعد هم څه وي فعل به وي اسم مثال بس شي لکه ازید عندك امرنا ٹھیک ده و د ام د فعل مثال بس شي اقام زید ام قعد اقام زید ام قعد پوښي دریم شرط څه دی تا دریم شرط دا ده چې د امرین مستویین کې به یو شی محقق کو ثابت وي یعنی معطوف علیه کې به متکلم په نسبت دی یو شی پر به حکم ثابت وي ٹھیک ده یو شی پر به حکم ثابت ثابت وي ٹھیک ده لکه اقام زید ام قعد نو زید ته قیام ثابت ده و یا قعود ته ثابت ده په دې کې څه ده ثابت دی به خو ثابت وي دریم شرط ته ده پوښوي به وګورئ ته هو تستعمل بثلاثه شرائط استعمال شي د په درو شرایطو باندې ايقا قبل حمزه نحو ازيد عندك امر چې مخکې دینه چې وکشي مخکې دینه حمزه نحو ازيد عندك امر والثاني ايليها لفظ چې دینه د سره اغه لفظ رغلوي مثل ما دي الحمزه چې نږدې رغلوي د حمزه سره ان كان بعد الحمزه اسم كثير حمزه بعد اسمي فكذلك بعد امن بعدهم اسمي كما مره لکه څنګه شوته مثال کی وان كان بعد الحمزه فعل كثير حمزه بعد فعل فكذلك بعدها دارنګي دي امن بعدهم فعل نو قام زيد ام قعد فلا يقال ارايت زيدا ام امرنا دا څه نشي ویلې ویلي ځکه چې شرط پکې نشته ښه ٹھیک ده کنه پوه شو به ځکه چې حمزه نه بعد فعل لا و دې امن بعد څه ده
اسم ده داسې نشوي ده. والثالث يكون احد الامرين المستويين محققا. ودریم شرط دا چې په د دوو امرين مستويين کې به یو محقق وي یعنی ثابت وي. وانما يكون الاستفهام عن التعيين او استفهام بسنه التعيين نبوي. فلذلك يجب ان يكون جواب ام بالتعيين. نو دغه د واجبنا واجب دادي چې د ام جواب په تعيين سره وي دون نعم او لا. پنام او پلاسب نه نو اس کا چا نه پختنه وکړه اقام زید ام قاعده نو جواب سره کوي قام یا قاعده اقام زید ام قاعده. ٹھیک ده کنه چې زید نوز د کوم لور ده نو ته به د قاعده سره جواب ورکړي یا به پنام او پلاسب جواب نشي ورکولای. پوښي یا ازید عندك امر نو اس جواب په زید یا په امر سره ورکوي. ٹھیک ده کنه نه کې پنام او په لا سره. پوښي پیدا کړه زید عندك امر فجوابه بتعيين احدهما نو جواب ورکړي په او په تعین سره. اما اذا سئل باو اما فجوابه نعم او لا. کپ او په اما څه ته پوښ شي نو دې جواب په نعم او په لا سره ورکول شي. پوښي مثال کې څنګه امرين مستويين مطلب چې متکلم په نسبت باندې په دوه کورو کې یو کور شوی ده نو د متکلم په نسبت باندې د دوه کورونه برابر دي مستويين برابر دي. ٹھیک ده کنه خو چې کله کوم کور شوی ده ام متعین شي. پوښي متکلم په نسبت باندې خدا برابر دي کنه خو مطلب چې دې اعتبار سره اوس خو برابر دي دا پته ورته نشي چې کور 50 شوی ده او پوښي کور 50 شوی ده دا پته ورته نشته خو دا خو د پته چې په دوړو کې په شوی ده کنه ځکه ته امرين مستويين ویلي دي چې په دوه کورو کې یو کور شوی ده. پوښي په نشي به او کپ او په اماسه تاسو شول نو جواب په نام او په لاس را مې کولې شي. لکه اجا کا زید او امر چې لکه زید او امر کې ته څه کړغلې ده زید یا امر کې ته څه کړغلې نو جواب څه کوي نام. ٹھیک ده کنه نام یا بلا سره. پوښي یا اجا کا زید او اما امر اجا کا زید اما امر جواب په نام یا فلاسره مې